بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل د مکی دور سورت یوسل یولس آیاتنا دولس رکوگانی لري. نزول کی 500 دے پس سورة القصص نا اور ترتیب کی 10 سورت دے پس سورة النحل نا. فاتحہ بقرہ عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل. دیو نون دے اسراء پدې اول آیات کې اسرا لفظ راغلی او د دې مصدر اسراء دی. نو دې ته سورۃ الاسراء ویل کېږي. بل نوم د دې د بنی اسرائیل لکه سر کې ولا لیکلي دي سورۃ بنی اسرائیل. دا لفظ په دې آیات کې راغلی دی هدل بنی اسرائیل او بیا وروسته په درېم آیات کې راغلی دی. نو دیو جنا سلورم آیات کی میں وقضینا الى بنی اسرائیل فیصلہ مکڑے و بنی اسرائیل ہوتا اور ویرستو با 104 آیات کی مراش. نو ددرے زلی دالا پس پدی صورت کی راغلے پدی وجہ دی صورت لینم اخودل صورت بنی اسرائیل. ددی صورت سلور دعوی دی. ذکر دا هغه څلور اصول دی، من دا هغه څلور اصول نه دا چې فاعل حقدار د عذاب دی. څلور کارونه دي چې هغه څوک کوي نو عذاب پر راځي. نو دې صورت کې دا نه بندیز دی چې دا کارونه باندې کوي. یو انکار دی د توحید نه. دریم آیات کې دې ته اشاره ده ذریة من حملنا مع نوح اے اولاد دا غچا چې ما بار کړی وای د نوح علیہ السلام سره. هغه چې کشتی کې ناس او قوم ټول هلاک شوه. نو په دې وجه چې شرکی مستمره کړو او همیشه د پاره اغي توبه نه استا. دارنګ ول آیات کې دې ته اشاره کوي وکما هلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. ډیر می هلاک کړیو د فرعون پس نوح علیہ السلام نه. دا هغه قوم او نور قومونه عادیان سمودیان دا ولی هلاک شو ځکه شرکی مستمره کولو. دیم انکار چې چا د معجزاتو نه کړی دی نو پاغي عذاب راغلی. دا 950 آیات کی ذکر کړي وما منعنا نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. موږ له ندي منع کړي چې راولېږو معجزې مګر دې خبرې چې خوانو په دروغجنتیا کړې وه. تنو گورے سمودیانو تمیو خور کڑی وا د زیرکتیا والا فظلمو بها ظلم وکفدی اغوخی شهید اکڑا او من نرالیگو معجزی الا تخفیفا مگر د پارد ویری. درم پیغمبران علیہم السلام چی چا د ملک شڑلی دی نو پاغی عذاب راغلے. شپږ اویم آیات کې دا ذکر کړي وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. نزدې دا کافران
چراو خیتا لردزمکینا چراو باسیتا ددینا او پدغ وقت کی لا یلبسونا درنگ بتیرنکی رستستانا الا قلیلا مگر لگو سلورم چی استحصا چا پاک پرستو پیغمبرانو پسی کڑی دا نفاقی عذاب راغلے دے لکہ 104 آیات کی رازی ناغی کی فرمائی دا دین مخ کی آیات کی رازی چی فرعون موسیٰ علیہ السلام تویلیو انی لا ظنک یا موسیٰ مسعورا ز گمان کوم پتا اے موسیٰ چی پتا جادو کڑے شوے 102 آیات شو نبی 103 کی رازی اگر توی خطر تفاتا دا چی ندی رالی گلی دا معجزی مگر رب دا اسمانونو دزمکی بصائر دا زیرکتیانا ڈاکی دی وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا زیقین کوم پتا فرعون چی تب ہلاک اولیش دا سلو رسول شرک مستمرہ انکار من المعجزات او دارنگ اخراج الرسول اول استهزاء بالرسول دا سلو رسول دی چی دا سو کئی نو دا دے فائل مستحق دا عذاب دے دا دے صورت ربطون دا ما قبل سرا مخ کی صورت کی نزول دا عذاب پاول آیات کی معطا امر اللہ اوے 112 کی دا مکی والو اغی مثال ورکڑے و نو دلتا اغا سلو رسول ذکر کئی چی مرتکب حقدار دا عذابی دے عمل تا تخفیف دنوی ذکر شوے و چی عذاب را روان دے و بیا پا مکی والو باندی قات را غلے و نو دلتا ہما دا تخفیف دلتا بیا تخفیف اخروی ذکر کئی حالتا تخفیف دنیاوی نو دل اخروی آتم آیات وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا گرزول میں دوزخ دا کافر دفارا جیل خانا دریم رابط حالتم سر کی دعوت توحید وا سبحانہو او دلتم پسر کی دعوت توحید دا سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام نفدے مناسبت دا صورت متصل پاغا پسراوڑا سلورم رابط علتا تخیف ذکر ونو دلتا معجزہ دی اسراء ذکر کلا کدا معجزہ دی اسلام امنلا نو عذاب بدن لرشی او بیا با عذاب نرازی او کدا منمنلا نو عذاب برازی پینزم رابط علتا ذکر دا عذاب نفدل کے سر کے مسئلہ دا توحید ذکر کلا علتے سر کے ویلی واتا امر اللہ دلوی سبحان اللذی اسرا بعبدہ اشارہ دیتا دا چی نمانل دا دے مسئلے دا سبب دا عذاب دے اجمالی خلاصہ دا دی صورت دا صورت سلور حصے دے اول حصہ دا 58 آیات پوری دا مکی چی کمن زیارہ واڑا دغی پوری اولانی حصہ دا فدیزی ختمی کانا ذالکا فی الکتاب مستورا بیا دا دینا دیم حصہ شروع شوی دا او دا چلی دلی دا 75 آیات پوری ثم لا تجد لکا علینا نصیرا بیا دا دیزینا دریم حصہ شروع شوی دا او دا سلم آیات پوری چلی دلی وکان الانسان قطورا او بیا سلورم حصہ دا دینا تر آخر صورت پوری دا دا سلور حصی دی پدی صورت کی سلور دعوی اور سلور حصی بیا داول حصہ دو بابونو تا تقسیم دا کمزی پوری چی تلاوت شوے دے یہ اجتماع آیاتا پوری وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا دا ولنے باب دے او دا دغن بیا و 50 آیاتا پوری دویم باب دے دے اولنی باب غٹ خبری شپا خبری دی یا دعوت توحید دا فلفظ دا سبحانا سبحان اللذی اسرا بعبدہ او پدے باندے دلائل دی عقلی دلیل دے اللذی اسرا بعبدہ
وحی دلیل دے لنریہو من آیاتنا او نقلی دلیل دے وآتینا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام تا می کتاب ورکڑیو هدایتو د پاره د بنی اسرائیلو بیا د توحید د پاره دو نمونی ذکر کړي چې ما بنی اسرائیلو ته ویلي و دا فیصله وسه شی و چې تاسو د طرف نه بدوزل فساد کیږي چې کله ماول فساد وکړو نو باسنا علیکم عباد لنا زب خپل بندگان پتا سو مقرر کما او هغه بدل سزا درکې او چې ویم خکول نخم د ځان دي چې دیم ځل فسادم شروع کو نو بیا به در باندې خپل بندگان مقرر کم یسوء وجوهکم چې متغیر کستاسو مخونه بیا درېم خبره ترغیب ال القرآن دی لکه څنګه چې معجزه د اسراء یو لویه معجزه ده نو دا قرآن هم یو لویه معجزه ده ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن خودنه که هغه طریقې ته چې هغه نیغی برابر ای څلورمه خبره زواجر دی اول زجر ورکوي ويدعو الانسان بشر دعاه بالخير یولس آیات انسان تلوار ګرندې دی عذابونه د سجال غاړي څنګه چې د خیر دعا کوي یا پنځمه خبره د قیامت بیان دی تخفیف اخروی دی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان لمنګ عملنامه په سټ کې نخلولې ده یعنی لازم اور سره ده ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا راو بابا سدیل را پورز د آخرت یو کتاب چې ملاویږي بار صدا او ورته بصیره کړي شوی یا او ویول خپل اعمال نامه دي بیا شپږمه خبره رستم لسم آیات کی چې دې کې بشارتم ده او د نیک عملونو د قبلې دو شرطونه دي ومن اراد الاخرته وسعى لها سعيها سوچ اراده لري د آخرت او کوشش کوي دی لرا مناسب کوشش چې څنګه د آخرت شان مناسب دي او شر دای چې دای ایمانداری نو دا کسان سایهم مشکورا عمل د دې قبول کړي شوی دی دا شپه خبره پدې اولنی باب کې شي او امتیازات ان شاء الله بیا من اخر کې وایو پدې کې معجزه د اسراء ذکر دا نو دا یو قسم ته د دې صورت امتیازم ده نو سبحان سر کې دعوت توحید سبحان الذي پاکی دا الله غلرا اسرا چې بوتله بعبده عزتمن بنده خپل لیلن په یو حصہ د شپې کې د حدود د جماعت عزتمن نه جماعت لري هغه ته چې من برکت چلے چار چاپیر داغنا چې وخت او دتا نفي د قدرت خپل یقینا د الله اوریدونکو اولیدونکو دی پدې کې د علماء اختلاف دی چې نبی علیہ السلام معراج ته تلو اسراء ته تلو نو دا روحانی او که جسمانی یو قول دا دی چې دا روحانی تلو او جسمانی نه دی او صحیح قول دا دی چې جسمانی او روح بدن کې او اسمان نو طاقت دی بیا دا قولم پکې وای چې یاره په خوب کې تلو که په یخو نو روح په جسد کې او ویخو دا د لو مفسرین او د محققین نظریه ده ځکه چې خوب کې تاګ یا روحانی تاګ دا دومره کمال نه دی چې جسمانی او په جسم کې روح او په یخ او بر لاړ شي او په دې قرائن دي ځکه سبحانه په وخت د تعجب کې مستعمليږي نو خو خارڅو کینی بیا عبادت د روح او د جسد د دواړو د پاره نوم دی دارنګ لنوریه من آیاتنا دا پدې قرینه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور باندې تلو د نبی علیہ السلام په مبارک صفاتونو کې بهتر صفت عبدیت ده ذکر دل عبده ہوئے
سورہ ہجر کی اول اور استاسویل وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بقرہ کی میلی 23 آیات کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. سورہ نجم کے براشی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ أَوْحَىٰ. سورہ جن 19 کے براشی وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ دلم وی اسرا بعبده. اسراء د شپې تللو ته وایي او د ترست لیلن ذکر دی نو په دې کې موږ تجرید وکړو. لیلن کې تنوین دی نو دا قلت ته اشاره ده او د مسجد حرام نه مراد حدود د مسجد الحرام دي. د کزن روایت کې راځي چې زه د شعب ابي طالب نه لاړم. په ځن روایت کې راځي د ام هاني د کور نه لاړم. او په ځن روایت کې راځي چې د خانه کعبه د خانه نبی علیہ السلام دو میهانی کرو د ترلور او شعب ابي طالب کې دی وسیدل ځکه کفار ولته جلاوطن کړیو او دارنګي بیکاټه وسا کړو. نو د شپې ملائکه دا غزین راوسته د خانه کعبه خواله او بیا د خانه کعبه نه په براق سور شو او بیت المقدس ته ورسید او بیت المقدس نه بیا بر اسمانونو تلاړ. نو دلتا لینل مسجد الحرام د حدود د مسجد الحرام نه نو دروانو روایت کې به تطبیق وشي. ال المسجد الاقصى هغه وخت لري جمعات بیت المقدس بارکنا حوله چې من برکت اچېله چاپیره داغنه زکه چې هغه دا سرسبز و شاداب العقم او ډېر پیغمبران علیهم السلام الله دال ترالی گلی نوریہو چوخیو دتا من آیاتنا نخید قدرت خپل چه زمن سون قدرتون دی زکا انبیائی لی دلی و علامی لی دلی وی چه سوک دا دینا اس خلاف کئی نداغی حلاکت بورتا اللہ کی انہو هو سمیع البصیر دا اللہ اوریدن کے اولیدن کے دے. جمهور مفسرین وی چی نبی علیہ السلام پی خطلیو بے بدنہی و روحی علیہ السلام. بدن مبارک کی روح او دغه سے اسمانون تخطیو. تفسیر روح المانی اسراء د ہجرت نمخ کی اور قول دے وَإِذْ لَا فَضِيلَةَ لِلْحَالِمِ د خوب لدن کی دفار خص فضیلت نہیں مدارک. وذهب معظم السلف والمسلمون سلف لیل علماء و مسلمانان دیتا تلی چه اسراء د نبی علیہ السلام پا جسد و روحانی نو پی لغزا پا ایخوا دا پا خوب کے نو تفسیر القرطبی. صحیح قول دادے چه نبی علیہ السلام پا ایخوا تلیو دا بیست نرست و یوزل جامع البیان بی حوالت جواہر القرآن. آل تحقیق علماء چه نبی علیہ السلام چه تلیو نو روح و جسد دوارو دا مکین مسجد القرآن اقصاتا دا پا قرآن و پا حدیث ثابت تی. تفسیر الکبیر جمهور وی چه نبی علیہ السلام جسد و روح دوارو. تفسیر التسهیل تواتر تا روایت راغلی دا گن صحابو نا پدے چه نبی علیہ السلام روح بدن کی او اسمان تا خطیو او بر میراج تا تلیو. دا روایتون دا عمر دا علی دا ابن مسعود دا ابو ذر دا مالک نساء سعاد دا ابو حریرہ دا ابو سعید دا ابن عباس دا شداد ابن اوس دا عبین القاب دا عبدالرحمن ابن قرد دا ابی حیاء دا ابی لیلہ انصاری عبداللہ ابن عمر جابر حذیفہ وریدہ ابی ایوب ابی امامہ سمرہ ابن جندب ابو الحمراء صہیب رومی امیرانی عائشہ اسماء او دارنگی نور رضی اللہ عنہم اجمعین. دی پا نقل دا حدیثون راغلی دا پنزیش نمونه ماتاستا دا صحابه ذکر کرو. نو دا حدیث تواتر ترسیدلے دے. پا دیو جا حافظ ابن کثیر فرمائی مفتی صاحب معارف کے فرمائی کہ حدیث دا اسراء اجمع علیہ المسلمون پا دی مسلمانان اجماع کرے دا او اعرض عنه الزنادقة والملحدون زنادقہ و ملحدان تین انکار کئی.
بیا د معراج دوی سیدی یو د بیت المقدس پورې په دې آیات ثابت شو او یو بر اسمانونو ته هغه د سورې نجم آیات نه چې پاوها الی عبده ما وها او دارنګ هغه حدیث چې کوم تواتر ته رسیدلی د معراج په باره کې دا پاغو ثابت ده فاکیدا الله غزاد لا چې بوتل عزتمن بند خپل په یو حصہ د شپې کې د جمعات عزتمن ترلری جمعات هغه پورې چې موږ برکت اچلې چا پیر داغنا چوک او دې تنخې د قدرتونو خپل یقینا الله اوریدونکو اولیدونکو وحید دلیل نوریه شو اسال الذی اسرا عقلی وسنقلی ورکړې مې موسی علیہ السلام ته کتاب ګرځول مې او هدایت تفاره د بنی اسرائیلو مصالب کې داوا چې منی صحیح سوا زمانہ وکیلان ذمہ دار وکیل د سراب چې خپل کارونه ورته وسپاري ذریاتمان اے اولاد داغه چا چې ما بار کړی و اسرادون علیہ السلام سره او هغه قوم ولا تبا کړو نو دا اول اصل دی چې چا انکار مینه توحید کړي دی هغه الله تبا کړي او تاسو نکچو هغه عبد شکورو نو تاسو بندگان جوړ شئ اے اولاد هغه چا چې ما بار کړی اسرادون علیہ السلام نه دلته منادا جواب د ندا محذوف دی شکر وباسي ولی شکر باسی ستاسو نکا شکر گزارو انہو یقینا نوح علیہ السلام کانو عبدن بندہ شکورا شکر گزار اس تخفیف ذکر کئی بن اسرائیل خویوانو ډیر فسادونه کړیو په فدې کې دوه غټو فسادونه ته اشاره ده اولی څه کړیو معاصی کړیو او خلاف احکام د تورات کړیو نو الله په یو مجوسی باچا مقرر کو او هغه ولادیر بخت نصر مجوسی او ډیر خون خرابې فدې کې وکړه بیا څه زمانہ پس دی بیا فسادونه وکړه زکریا او یحیی علیهم السلام شهیدان کړه نو الله په بیا شاه بابل پردو شاه بابل مقرر کړ او کورونه ته ونه وتل خون خرابې پکې وکړه وقزنا فیصله می کړو یعنی دا حکم یغی تا راولیو فیصله می کړو دیتا چې بن اسرائیل ته په کتاب کې چې خامخا فساد وکوي پزمکه کې دوه کاراتي او لی وکوي پلوي لوی سره کلا چراشی وعده دا ولنی فساد غراو بلکم پتا سو بندگان خپل نو پدې باندې بخت نصر پیرنګې په مسلط کړو چې خاوندان د جنگ سخت وي نو وجاسو خلال الديار او بنو زمیان د کورونو استاستا او دا وعده کړی شوی نو بیا واپس کو تاسو لکرا دبدبا بیرتبا استاسو حالت خشی علیہم پا کفارو امداد بمکم پا مالونو پا زامنو و بگرزون تاسو لا دڑیرین پریوالا او کنیکیم کولا ننیکی بکوی د پارا د زانونو خپلو فیده استاسو د خپلو زانونو دا او کبادیم کولا پلها د خپلو نفسونو د پارا بی کله چراشی وعده درستنی فساد مصدر دے تذکر و توانسو نو الاخره صفت ولا ذکر کا موصوف از مابین برداس او باسناهم مدارک روح المانی و دلی پټ دی بیا با مقرر کم خپل بندگان پتاسو یسو وجواکم چې متغیره کی مخونه استاسو نو بیا دی زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام شهیدان کړو بیا په شاه بابل فردوس هغه الله مقرر کړ یسو چې متغیره کی مخونه استاسو او نو زی جمعه تا څنګه نوتی او اول زل کانن سوا مدرسو باندې او په جمعهتونو زنه اسکولونه جوړ کړو پټانو سب کی ګرځي هته کو بیزتی کوي دا د دې امت باندې او عذاب دی چې الله مسلط کړی دی مدارس خود سبقونو زینو کما دخلوه اول مره
ممکن دی بیت المقدس تک او بیزتی کړي وا ولتبرو چې هلاکی ما غعلو چې دی په غلبا وکړه تدبیرا په هلاکولو زرد چرابستا سو رحم بو کی پتاسو دی ګڼ فسادات کړي خدا دعا جواهر کې شیخ رحمه الله ذکر کړي چې دا غټ فساداتو زرد چرابستا سو رحم بو کی پتاسو وین عدتم او کتاسو بیا فساد توافشو عدنا نمون بام سزا توافشو گرزولم دے جہنم دا کافرانو دا پارا حسیرا جل خانا ان هذا القرآن دا دو قسم آیاتنا سبا متعلقات دا معجزی دی اسرا دی او صد ترغیب الالقرآن پیندی شیخ رحمه اللہ وی شایات معجزہ دا دیم اسرا پت طریقہ باندې دا قرآن هم یو معجزه ده یقینا دا قرآن خودنه کوي هغه طریقې ته چې هغه نیغه ده صحیح لار کوي زیر ور کوي ایماندار او کسانو لا چې عملونه کوي د نیکو چې دی له اجر لوی او هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت تر کړي د دې د پاره عذاب دردناک زواجر ذکر کوي څلورم خبره غواړي انسان بشر عذاب دعاءه پشان د غختلو د بالخير خوشاله اله دیتا منصوب نزل خافض وي کا دعایه پشان د بللو د پرتوی او روح المانی غواړي انسان بشر عذاب دعاءه پشان د غختلو د بالخير خوشاله اله دیکھ دا خوشحالی جل تا غاڑا بدا خبر ندا خو انسان دون ناپوی دے چه دا عذاب هم دا خوشحالی پشانی جل قواری دے انسان اجولا تلوار گرندے دا پا خطا کی تلوار لک پروت دے روست سر انبیاء کی را روان دی ودر خلق الانسان من عجل انسان دا تادین پیدا شوے وجعلنا اللیل والنهار دا سرسلگی یو عقلی دلیل التداو اللذی اسرا بعبده دا دیم دلیل عقلی شددی صورت گرزولیم دشپا ورز آیتینی دونی خانی پا قدرت تا اللہ پا توحید دا اللہ نمیتاو نخانه دشپی تیاری سو پا کسی نینا او گرزولیم دا نخانه دا ورزی مبصرات زیرکتیاوالا ولی مرز رنا کړي چې ولټوي فضل در خپل بل د شپې د ورځې دا نظام چې چلیږي دا د دوړ سلګي ولی تعلمو چې په جنې شمیر د کلونو په جنې حساب دا قمری حساب دی دا شمسی دی شپه ورځ نظام به چلیږي چې شمیر د معلومي او هر شی فصلناه تفصیلا مو واضح بیان کړي په واضح بیانولو سره پینځمه خبره تخفیف هر یو انسان لازم کړي منګ دلرا طائره عمل نامه د پسټ کې دا کنایه د دینا چې د پسټ پراته ده او دا عمل نامه لیکل شوی ده د سره لازمه ده طائره عمل نامه د برخه ته وای مفسرین وای چې خې کړي بدی کړي نو د وسط سره تړلې دي مراد تینا اغا عمل دے چکم ددنا اولیتے دا خیر او دا شرنا راغیب اسپاہانی او سٹی ویدا کنایه دا لزومنا لکه وگئی چی فغاڑا کی لازم ای او عمل نامی تے طائر ویلا طائر مرغی تام وی ددنا دا عمل اولیتے دے او بیرتا دا جالی دا غیبنا بدتا راواولیزی چه ہون دا دا عمل نامه دا اولالا هر یو انسان لازم کړي منګه طائره عمل نامه د پسټ د کی او بابا صدتا فرض د قیامت او کتاب بلا بشید د کتاب سره منشورا خورور شوی او ورته به اقرا کتاب کل العمل نامه خپل مدارک بدی ذری کلی وکل یبعث قاریا هر یو بقاری وی یعنی دلتا خوبان پڑی وی پساو کے دون ان پڑ دی فالتا و ٹول ان پڑ نہیں پڑھنے والا وی آئیو بخپل عمل نامہ لکھا ازادا وللا عمل نامہ اخپلا کافی نفستان نم رضی پتا حسیبہ حساب دان بس
تزان سخپل حساب وکا. نو دو قسم خلق بھئی چاچ ہدایت مندلے عمل نامہ کی نیک عملنا ڈیری نو دا ہدایت حاصلی دا پار دا زان او سوچ بیلاری شوی نو یقیناً بیلاری کیگی پخپل زان او نفسی نفسی چغی بھئی او نشی باراولے یو باراون کے بوجھ دبل او منگنیو عذاب ورکون کی پا دنیا کی تردے چولی گو پیغمبر لرا دا دنیا سالگی. نور بیا اختلافی مسئلہ دا چی نبی نئی را غلے و سڑی دا عقل سلیم نکار نئی اخیست ایمانی نئی را وڑے نو دا معذاب دے اکن دے نو دا عقل سلیم ہم یولی نعمت دے خود دنیا کی اللہ لعذاب را لگی چی اتمامی حجت پیو کی او نیو منگا عذاب